المفهوم وأسلنا المفهوم والإمام حسن في الدين لا فصل بديل في الدين المفهوم تقسيم كي لو قسم تنفيذي أو فيه أو مقصودة لمنطقيانو تقسيم لمفهوم تكوية وجديدة تمقسيم كي فسوف ترى بشيء فهذا علم مقصود أحوال لموجود علم موجود علم منطق ومسلك تسويه وتسليكي من الإنسان إلى التسوي والتسليك ومسلك تسويه ومعرفة والمعرفة ضرورة أقسام بحسب الكلام حدنا كثرة الإسلام بسيطة والمسلك تسليكي دو أقسام دي مسلك تسليكي دي حجت سوي قياس سوي وده دو قسماني أو قياس اختلالي وبالقياس استثنائي قياس اختلالي يولي إلى الآية وحمليونا أو قياس استثنائي يولي إلى الآية الشخصية قياس وقسمة لأنه مقصود بمنطقيان منحصر بفتلور أقسامه دو أقسام يوم موصل التسوي كمعرفة تسلور أقسام وزين موصل التستطيع حجته في ضي أقسام لقياس اختلالي لدينا علاوة منطقي لكم شيء بحث فيه ده باشتغال بما لا يعنى حسب كما يعنى نوصل منطقيان تقسيم لمفهوم كلية جديدة كي ده اشتغال بما لا يعنى ځان مشهور کولی په شی باندې چې مقصود نه لري پس ما یونال پس مقصود دی اشتغال به ما لا یونال پس ما یونال لایق نه دي شان لفضلا د شان د وکلا سره فضلا عن الفضلا سوال پوه شوي منطقيان چې په کتابونو د منطق کې تفصیل مفهوم کلیو دي چې کوي دا د مقصود سره تعلق نه لري دا دې کار المقصود په هر علم کې احوال له موضوع د منطق په دوه څیزونه په کار و چې د شروع کړه په موصل تصوری او تصدیقي باندې نو مقصود پرې خو د روسته کا په غیر مقصود کې شروع کړه دا خلایق نه د شان د وکلا سره فضلا عن الفضلا او ما تم فضیل له کتاب جواب سوال زه منم جواب تسلیمی دی چې مقصودم دقه دوه څیزونه دي لیکن بحث توقف علیه د مقصود نه اشتغال بما لا یعنی نه موصل تصوری چې دی دا موقوف لري په تقسیم د مفهوم باندې کلی وجودي لکه موصل تصوری معرف دی یا مقصود دی په منطق کې معرف جوړیږي د کلیات خمسه معرفت کل موقوف ہے معرفت جزبانی معرفت اجزاء بانی اجزاء موصل تصوری معرفت کے کلیات کی معرفت کلیات نے جوړیږي نو بحث کلی په دې مقام کې ضروری شو ځکه چې دا موقوف نه لري دا رنګ روس راځي دیم مقصود دیم قسم د موضوع موصل تصدیقی له حجت دی لیکن حجت موقوف لري په قضایا باندې لکه حجت او قیاس جوړیږي د قضایاونه نو بحث قضیه موقوف علیه د مقصود شو او بحث موقوف علیه د مقصود نه اشتغال بملایمه نه ځکه موقوف علیه د مقصود او مقدم په مقصود اصلي باندې ذکر تقسیم د مفهوم کلی او جزئی تکي مقصود خو په دې مقام کې اصلي مقصود په موقوف لري هغه کلی دی ځکه د کلی نه جوړیږي معرف خمسه کلی په څنګه قسمه نه او دینه معرف جوړي لكن د دې جزئی دا بحث ولې کوي دا فرضاً للباب کوي مقصود
موقوف علیه د مقصود خو هغه کلی دی لکه د کلیات خمسه نه معرف جوړي لیکن دا جزئی مقابل لکلی دی اول اشیاء تعرف بأضدادها ومقابلاتها د جزئی بحث ورزن لباب شو ځکه تقسیم د مفهوم کوي نو اصلي مقاصد په علم منطق کې چې دي څلور بس څیزونه اصلي مقصود شو دو موقوف علیه مقصود شو معرف و حجت مقصود شو او کلیات خمسه او قضایا دا موقوف علیه مقصود شو موقوف علیه مقصود مقدم نو مقاصد په منطق کې څلور ګرځېدل دو اصلي او دو موقوف علیه مقصود معرف و حجت اصلی مقاصد شو او کلیات خمسه او قضایا موقوف علیه مقصود شو ځکه دا بحث د کلی وصل تر اوریخه تقسیم مفهوم کې کلی او جزئی خو مقصود خو په دې مقام کې کلی دی دا جزئی راول دی لپاره د معرفت کلی ځکه جزئی د کلی مقابل دی اول اشیاء تعرف بأضدادها ومقابلاتها سوال جواب پوه شو فصل المفهوم ما حصل فی الذهن د کلی او د جزئی مفهوم تقسیم کوي کلی او جزئی ته او د لفظ تقسیم مخکې کړل د مفرد مرکب د لفظ تقسیم مفرد مرکب کړل د مفرد د مرکب د اقسام د لفظ ګرځي مفهوم خو هغه مدلول ته وي مدلول د لفظ ته مفهوم ویلی شي معنا ورته ویلی شي او د کلی او جزئی ته چې تقسیم کړل د مفهوم کړل دې کې څه وجه ده تقسیم دا مفرد مرکب چې دی د لفظ تقسیم کړل د مفرد مرکب ته دا افراد ترکیب اولا و بالذات صفاتو د لفظ نه دي او ثانیا و بالعرض د صفاتو د معنا او د مفهوم نه دي افراد ترکیب صفات د لفظ دي حقیقتا او صفات د مفهوم او د معنا دي ثانیا و بالعرض مجازا دا افراد و ترکیب صفات د لفظ ولی دي لکه د مفرد د مرکب په تعریف کې ماخوذ دلالت دی دلالت صفت د لفظ دی حقیقتا و بالذات لکه د مفرد تعریف موږ داسې کوو چې جز د لفظ دلالت کوي په جز د معنا مرکب څه ته وایي چې جز د لفظ دلالت کوي په جز د معنا مفرد څه ته وایي هغه لفظ ته وایي چې جز د دې لفظ دلالت نه کوي په جز د معنا دا دلالت ماخوذ دی په مفهوم د مرکب کې وجوداً په تعریف د مرکب کې وجوداً په تعریف د مفرد کې عدماً نو موږ د دې نه دا معلومه کړه چې افراد او ترکیب حقیقتاً صفات د لفظ دي ځکه چې د افراد او د ترکیب د مفرد د مرکب په تعریف او په مفهوم کې دلالت راغلی دلالت صفت د لفظ دی حقیقتاً و بالذات او دا دلالت چې صفت د معنا جوړیږي بالعرض به جوړیږي بواسطه اللفظ نو د دې وجه نه دي تقسیم د لفظ کو مفرد مرکب دا تقسیم حقیقی شو تقسیم د لفظ مفرد مرکب ته حقیقت شو او که د مفهوم د معنا تقسیم مفرد مرکب ته وشي د توصیف د معنا په مفرد او په مرکب سره او په مفهوم دا مجاز دی بیا تسمیه المدلول باسم الدال دی تقسیم حقیقی اولای د تقسیم مجازی نه کوي د لفظ تقسیم چې دی مفرد مرکب ته وکړه تقسیم حقیقی او که د مفهوم د معنا تقسیم مفرد مرکب ته کړی بیا به مجاز تقسیم حقیقی اولای د تقسیم مجازی ذکر مقسم د مفرد او د مرکب لفظ وګرځو او دا کلیت جزئیت چې دي دا اولا و بالذات صفات د مفهوم لري کلیت جزئیت
او که لفظ ته کلی او جزئی وای دا بیا مجاز دی. توصیف الدال بصفت المدلول دی. او تقسیم حقیقی غوری تقسیم مجازی نه. او کلیت جزئیت اولا و بالذات صفات د مفهوم او د معنا دي. ځکه د مفهوم تقسیم وکړه کلی او جزئی. که مفهوم ته کلی او جزئی وای او معنا ته داسې وایي چې معنا زید جزئی ومعنى الإنسان كلي نو دا حقیقت او که لفظ زید جزئی نوای ولفظ الإنسان كلي نوای نو دا مجاز دی. تقسیم حقیقی اولاوی د تقسیم مجازی نه او کلیت جزئیت اولا و بالذات صفات ته مفهوم او د معنا دي. ځکه د مفهوم تقسیم کو کلی او جزئی ته اکاسونه نو وایي چې المفهوم ما حصل فی الذهن دا خو اول د مفهوم تعریف کوي او بیا تقسیم کوي. ځکه تقسیم فرع د تعریف ته. نو مفهوم څه ته وایي؟ ما حصل فی الذهن درې څیزونه دي چې په دې کې اتحاد ذاتي او تغییر اعتباري دي. یو مفهوم، دویمه معنا، دریم مدلول. کوم شی چې په عقل کې حاصل شي ما حصل فی الذهن، دې ما حصل فی الذهن ته په دې اعتبار سره یووالی چې حاصل دی په ذهن. مفهوم ورته وایي. او چې په دې حیثیت سره یووالی چې قصد کړی شی دی د لفظ نه بیا ورته معنا وایي. او چې من حیث انه یدل علیه اللفظ والی بیا ورته مدلول وایي. یو شی دی د دې انسان لا معنا نه، معنا د انسان سره معنا موزون له حیوان ناطق. دا حیوان ناطق معنا چې په دې حیثیت سره والی چې په ذهن کې حاصله ده مفهوم. او دقه معنا چې په دې حیثیت سره والی چې قصد کړی شی د لفظ نه بیا ورته معنا وایي. ځکه دا معنا په اصل کې صيغه د مفعول په معنا د معنی ده، معنی په معنا د مقصود ده. چې په دې حیثیت سره یووالی چې قصد کړی شی د لفظ د انسان نه بیا ورته معنا وایي. چې په دې حیثیت سره یووالی چې یدل علیه لفظ الانسان بیا ورته مدلول وایي. د مفهوم او د معنا او د مدلول په منځ کې اتحاد ذاتي او تغییر اعتباري دي. کوم لفظ چې واضح د کومې معنا لپاره وضع کړی، لکه لفظ د انسان وضع کړ دی لپاره د حیوان ناطق، دغه معنا موزون له چې په دې حیثیت سره والی دې معنا موزون له ته مفهوم وایي. مدلول ورته هم ویلی شي، معنا ورته هم ویلی شي، مصداق یو دی خو تغییر پکې اعتباري دی. دغه معنا د انسان چې من حیث په دې حیثیت سره والی چې په عقل او په ذهن کې حاصله ده مفهوم ورته. چې من حیث انه قصد من لفظ الانسان بیا ورته معنا وایي. چې من حيث انه يدل عليه لفظ الانسان یو تمدلول وي. او دا کلیت او جزئیت کې دی اولا و بالذات صفات د مفهوم نه دي. ځکه د مفهوم تقسیم یو کا کلی او جزئیت ما حصل فی الذهن دا د مفهوم تعریف. مفهوم او معنا او مدلول کې اتحاد ذاتي او تغییر اعتباري دي. دا مفهوم یعنی ما حصل فی الذهن قسمان په دو قسمه دی. احدها جزئی یو جزئی دی. مفهوم مقسم دی د تقسیم کېږي دوه قسمه ته. مفهوم یو جزئی دی او ثاني کلی او دویم کلی. هلکه جزئی څه ته وایي؟ تعریف د جزئی کوي. اما الجزئی هر چې دی جزئی وهو ما يمنع نفس تصوره عن صدقه على كثيرين. جزئی دی ته وایي. فهو دا جزئی ما یو مفهوم دی یمنع نفس تصوره چې منع کوي نفس تصور ده چې نفس تصور ده وکړي قطع نظر دلایل خارجیونه. نفس تصور ده منع کوي عن صدقه على كثيرين. د صدق ده نه په کثیرین. که زیدن لکه لفظ د زید د امر
دا لفظ د زید واضح و ذکر دی د یو معنا لپاره چې حیوان ناطق ما تشخص امرم د حیوان ناطق ما تشخص او د دې مفهوم او د دې معنا تصور چې سره کې نفس تصور قطع نظر د دلایل خارجیونه نو عقل منع کوي د صدق د نه په کثیرینو چې دا په کثیرینو نه ساتي دا ولې مدار د جزئیت د جزئی په مفهوم کې مدار د جزئیت په مفهوم کې اعتبار د تشخص دی د کوم لفظ په معنا کې چې په معنا موضوع له کې تشخص مرعي وي که بیا په سبیلې د جزئیت سره که په سبیلې د شرطیت سره خو چې تشخص په معنا کې مرعي دا تشخص قاطع شرکت دی نو عقل جایز نه ګڼي صدق دغه مفهوم په کثیرینو باندې لکه تشخص قاطع شرکت دی تعیین دی که تشخص ورته وایي تعیین ورته وایي حاجیت ورته وایي لکه لفظ د زید چې واضح وضع کو د کومې معنا لپاره یې وضع کو جزئیات ټول رسي حیوان ناطق سره د خپل تشخص دا حیوان ناطق خو د انسان معنا ده د کلی معنا دا په دې زید کې شته سره د اعتبار د تشخص نه ده تشخص پکې معتبر دی او په تشخص په جزئی کې معتبر دی د جزئی مو شخص وته وي شخص معین نو بعض منطقيان وایي متقدمین چې دا تشخص پکې مرعي دی په سبیلې د عروض د شرطیت سره نه د جزئیت شرطیت سره د شرط دی شرط ته وایي موقوف علیه د شی خارج دي شي نو تشخص شرط وایي د حقیقت شخصي لپاره او تشخص پکې معتبر دی اگر که شرط او متأخرین وایي چې د معتبر دی په سبیلې د جزئیت سره د زید معنا کوي حیوان ناطق مع هذه التشخص دا حیوان ناطق یو جز دی دا عین هغه معنا د کلی ده نو مفهوم کلی د دې شخص یو جز دی او تشخص بل جز دی حقیقت تشخیصي او د شخص مرکب دی د ماهیت کلی او د تشخص او تشخص پکې مرعي دی او تشخص قاطع شرکت دی که په سبیلې د جزئیت سره دی او که د شرطیت سره دی خو دا تشخص قطع د شرکت دی کوم مفهوم کې چې تشخص مرعي نو عقل جایز نه ګڼي صدق د په کثیري دقه جزئی دی لکه زید او عمر او بکر د سوال ډېر څیزونه دي یا له فرس افراد والا یا لکه وایي چې وهذا الفرس لهذا سره چې اشاره کېږي شخص ته کېږي هذا واضح وذکر د لپاره واحد مذکر محسوس مشهد مشار الیه للاشاره الحسي کوم شي ته چې اشاره حسي کېږي هغه جزئی یو فرس ته یو هذا الفرس ته ښه فرس کلی دی په هذا سره اشاره کوي کلی ته اشاره نه کېږي لکه هذا بدل د لپاره د اشارې محسوس مشهد موجود فی الخارج ته د کلیات په خارج کې نه دي موجود کلیات په ذهن کې موجود دي خارج کې چې موجود دي هغه جزئیات ته کلی دي چې په هذا سره اشاره کوي فرس ته نو یو شخص ته فرس ته به اشاره کوي یو معین استه هغه بیا جزئی دی مفهوم د فرض کلی دی خو فرد بیا جزئی دی اشاره په هذا سره فرد ته کی موجود فی الخارج ته کی په خارج کې موجود جزئیات دي کلیات نه دي ځکه ظرف د وجود د کلیات ذهن د فرض معنا په خپل سره حیوان مختلف حیوان ساحل حیوان د فرض جنس ته او ساحل فصل له مفهوم کلی دی لیکن د هر کلی لپاره په خارج کې جزئیات نو یو جزئی د جزئیاتو د فرض نه په خارج کې یو اسی کړه چاته به اشاره حسي کېږي په هذا سره چې هغه ته اشاره وکړي وایي هذا الفرض جزئی ته جوړ شو یا لکه وایي وهذا الجدار هذا خو ته اسم اشاره ده تاسو ته دا معلومه ده د نحوې مسله ده چې اسم اشاره
هذا واضح وذکر د لپاره د محسوس مشهد مشار الیه للاشاره الحسي چې محسوس یا مشهد مدرک د حواس په حواس کې د سترګو مدرک او اشاره حسي ورته کیږي چې دا یو جدار دی یو هذا الجدار دی جدار کلی دی په اعتبار د مفهوم سره جدار دیوال ته وي دیوال صدق په ډېرو دیوالونو کې دا دیوال یو فرد هغه دیوال بل فرد دی جدار دا بل فرد دی په هذا سره چې اشاره کوي نو مفهوم کلی ته نه کېږي ښه جزي ته کېږي دا بیا یو جزي دیوال ته اشاره کوي چې هذا الجدار دکتور تپوس کېږي هلکه دې فلاني کوم دیوال جوړ کړ ته بولته وایي هذا الجدار دا جوړ جزي نو جزي دې ته وایي چې نفس تصور منع د صدق نه کوي په کثیرین او دا نفس تصور منع د صدق نه په کثیرین ولې کوي لکه د په معنا موزون له کې تشخص مرعي وي نو که بیا جز د معنا موزون له وي که شر کو تشخص پکې دی او تشخص کاته شرکت دی په تشخص سره شی معین کېږي او صلاحیت د اشاره حسي لري بیا موجود فی الخارج او کلیات په خارج کې نشته چې نفس تصور په ذهن کې کوي قطع نظر د دلایل خارجیه نو تشخص پکې مرعي دی هغه مان قاطع د شرکت دی نو عقل جایز نه ګڼي صدق د په کثیرین بس دا جزئی لکه وایي زید عامر یا په هذا سره د کلی افراد ته اشاره وکړي هذا الفرس وهذا الجدار هلکه اوس کلی څه ته وایي کلی هغه مفهوم دی چې واضح دا لفظ د یو مفهوم دپاره وضع کو نو په دغه مفهوم کې اعتبار د تشخص نه کوو او قاطع د شرکت کې د تشخص دی تشخص د په معنا موزون له کې نه دی مرعي نو عقل جایز ګڼي صدق د په کثیرین ځکه هغه معنی د شرکت او معنی د صدق علی کثیرین پکې موجود نه دی نو عقل د صدق په کثیرین جایز ګڼي بیا افراد کثیره ولر په خارج کې وي او کني ته نه نو عقل به ول افراد فرض کیږي وی به ول وجود د افراد په خارج کې نه دی ضروری د کلی او تجویز د تکثر دی د کمانه د تکثر پکې نشته نو عقل د صدق په کثیرین جایز ګڼي بیا افراد کثیره ولر په خارج کې وي او کني خو مدار د تجویز عقلی دی او مدار د تجویز عقلی عدم د تشخص واما الکلی هر چې د کلی هو ما لا يمنع نفس تصوره چې منع نه کوي نفس تصور ده دا نفس تصور قید کې احتراز یو کده خارج ده انو کوئی شرکت فيه د وقود شرکت نه پدې چې نفس تصور کوي نو عقل معنا نه کوي د صدق د نه کثیر نه عقل وي چې د افراد کثیره وي او د اتصال کې ځکه چې معنی د تکثر پکې نه دی موجود چې تشخص نه عقل د منع نه کوي د نفس تصور د دانو کوئی شرکت دا نفس تصور قید کې خو ده کمانه د تکثر نه خارج کې موجود په دلیل سره غیر اعتبار نشته بیا چې عقل تکثر جایز غنا بیا په خارج کې تکثر وکنو بس او دا نفس تصور قید کې خو حاصل تعریف د جزئی او د کلی دار چې په جزئی کې تشخص دی قاطع د شرکت ته عقل د صدق په کثیرین جایز نه ګڼي دغه دې کې عقل منع کوي د صدق د نه په کثیرین دغه جزئی دي او کلی هغه مفهوم دی چې تشخص پکې نه دی مرعي ته چې نفس تصور کې او قطع نظر دلایل خارجیانو نه عقل د تکثر جایز ګڼي بیا په خارج کې تکثر یو کوي نو دې هغه مفهوم دی چې عقل منع کوي د صدق د نه په کثیرین او کلی هغه مفهوم دی چې عقل منع نه کوي د صدق د نه په کثیرین په جزئی کې دا معنی د صدق علی کثیرین نه تشخص دی په کلی کې هغه نشته نو عقل د صدق په کثیرین جایز ګڼي
نو که دا کثیرین د ده دپاره افراد کثیره خارج کې نه نو عقل به د ده دپاره افراد فرض کولی شي فرض جایز دی نو جزي هغه مفهوم دی چې جایز نه ګڼي عقل صدق د ده په کثیرین او کلي هغه مفهوم دی چې عقل جایز ګڼي صدق د ده په کثیرین یعنی په جزي کې عقل تکثر نشي فرض کولی او په کلي کې عقل تکثر فرض کولی شي خبره ده فرض ده لکه څوک د منې شوبه وکړي چې مدار فرض شو نو که عقل ولګي فرض خو نو خو څوک منع کولی نه شي په جزي کې تکثر معتبر کړي او داسې فرض کړي چې دا زید دی او د ده دپاره د افرادي کثیرۍ نو دی خو به بیا کولی شي نو ډېر تعریف د کلي به معنی نشي د دخول لګاید نو ډېر جزیات ته پکې داخل شي چې مدار د تکثر فرض شو چې فرض د تکثر پکې کولی شي لکه عقل ولګي په جزي کې تکثر فرض کړي دا فرض کې چې د زید لري د ډېر افراد یو دی په صادق نه خو بیا کولی شي نو د تعریف د جزي نه بوځي په کلي کې به داخل شي نو تعریف د کلي به معنی نشي او تعریف د جزي به جاني نشي په تعریفاتو کې لابودي د جامعیت معنیت دغه دی کې میر سي سند سے ویلي چې مراد د فرض نه فرض جایزه دي او جزي کې تکثر په عقل فرض کوي دا فرض جایز نه دي په کلي کې چې تکثر فرض کوي نو دا تکثر په کلي کې جایز دی ولې لکه په جزي کې تشخص پروت دی هغه معنی د شرکت دی نو که عقل په ده کې او ذهن په ده کې تکثر فرض کوي دا فرض دې ته فرض ممتنعون وایي دا فرض د ممتنع دی فرض ممتنعون دی فرض ممتنع دی فرض ممتنع نارواي فرض ممتنع دی ته چې فرض هم نارواي او مفروض هم نارواي ایو کولی دی چې هغه افراد په خارج کې نه لري او افراد په خارج کې په دلایلو باطل دي لیکن په مفهوم کې تشخص نشته نو عقل که په ده کې فرض تکثر کوي دې ته بیا فرض د ممتنع وایي فرض د ممتنع فرض جایز دی او هغه تکثر ممتنع دی لکه کلیات فرضیه ورته دی وایي په فرض د عقل سره کلیات دي لکه لا شی لا ممکن لا موجود لا شی نشي دا مفهوم عاری عن التشخص دی لا ممکن نه ممکن مفهوم عاری عن التشخص دی لا موجود نه موجود مفهوم عاری عن التشخص دی نو عقل د دوی تکثر جایز ګڼي چې دی لا شی لري د ډېر افراد او لا شی د صادقي لا ممکن لري د ډېر افراد او د صادقي لا موجود لري لکه دلته کې معنی د شرکت نشته مفهوم عاری عن التشخص دی نو عقل جایز ګڼي صدق د په کثیر ولیکن په خارج کې بیا افراد کثیره ولا باطل دی ولې په دلیل سره دی هغې اعتبار نه ورکوي لکه څومره افراد چې په خارج کې موجود دي هغه د لا شی نقیض اخیستي دي شی موجود فی الخارج ته وایي هغې باندې شی صادق څومره افراد چې په خارج کې موجود دي هغه موجودونه اخیستي دي اوس لا موجود پې نشي صادق کېدی چې د لا موجود افراد شي څومره افراد چې په خارج کې موجود دي هغه ممکنونه اخیستي دي اوس لا ممکن پې نشي صادق کېدی اجتماع د نقیضین ده نو عقل د دوی صدق په کثیرینو جایز ګڼي لکه مفهومات معری عن التشخص کې قاطع د شرکت پکې نشته لیکن کوم افراد چې په خارج کې موجود دي هغو باندې لا شی لا ممکن لا موجود نشي صادق کېدی هغه من د دوی نقایص صادق دي اوس که دوی پې هم صادق شي بیا اجتماع د نقیضین نو دلته کې دا وجود د افرادو چې په خارج کې منع دی دا دلیل نه منع دی
هغه دلیل خارجي دی. نفس تصور خو عقل جایز ګڼي. د نفس تصور نه دی ځکه دا مفهومات معرضه دي. عقل د دې تکثر جایز ګڼي. دا منع د تکثر د نفس مفهوم نه ده، دا د دلیل خارجیو نه د دې له اعتبار نه ورکړي. نو اوس د زید او د دغه کلیات فرضیو په منځ کې څه فرق شو د جزئي او د دې په منځ کې؟ په دې جزئي کې چې عقل تکثر فرض کوي د دې کې تشخص معنی د شرکت دی، د دې ته فرض ممتنع وایي. څه ورته وایي؟ فرض ممتنع ناروا وایي. فرض هم ناروا دی او مفروضه تکثر هم ناروا دی. او په کلیات فرضیو کې چې تکثر فرض کوي دا فرض د ممتنع دی. فرض ممتنع په اضافت سره دی. فرض ممتنع یعنی فرض جایز دی خو هغه تکثر ممتنع دی. دلیل دې ته فرض د ممتنع وایي. فرض د ممتنع روایي. واما الكلي فهو ما لا يمنع نفس تصوره عن وقوع الشركة فيه. چې نفس تصور منع نه کوي د وقوع د شرکت نه. نفس قید کېښه او د قطع نظر دلایل خارجه چې منع نه کوي نفس تصور نه د وقوع د شرکت نه پدې کې. وان صدق یې د صدق دنه په کثیر کالانسان والفرس مثال کلی. د انسان واضح څه معنا لپاره وضع کړ دی؟ حیوان نه کوي خو تشخص نشته. نو عقل جایز ګڼي صدق ته د په افرادو کثیره. د صادق د په خارج کې افراد هم لري. زید، عمر، بکر، خالد، والد. دارنګه فرض د مفهوم لپاره وضع دی. حیوان سائل هغه مفهوم هغه ان تشخص د عقل جایز ګڼي صدق د دې په کثیر او افراد کثیره په خارج کې شته. د فرض افراد هغه سنې چې اشاره وتکیږي په حالات. وقد يفسر الكلي والجزئي بتفسيرين آخرين. او کله کله تفسیر د کلی او د جزئي کېږي. دا خو تفسیر داسې وکړو چې جزئي څه ته وایي؟ ما يمنع نفس التصور عن وقوع عن صدقه على كثير. ما يمنع نفس التصور عن صدقه على كثير. کلی څه ته وایي؟ چې لا يمنع نفس التصور عن وقوع الشركة فيه وعن صدقه على كثير. او بعد خلق لګېدل تفسیر د کلی او د جزئي بدل کړی. اما الکلی څه ته وایي؟ داسې وایي فهو ما جوز العقل تکثره چې جایز ګڼي عقل تکثر د من حیث التصوري. دا سلم مولا دا تعریف کړی چې جایز ګڼي عقل تکثر د په مرتبه د تصور کې. چې تکثر په مرتبه د تصور کې وي او تصور وجود ذهني ته وایي چې په ذهن کې موجوده دی. په وجود ذهني کې عقل جایز ګڼي تکثر د من حیث التصوري. چې تکثر پکې جایز دي افراد کثیره ولري او کړي. واما الجزئي فهو ما لا يكون كذلك. جزئي ته وایي چې جایز نه ګڼي عقل تکثر د لکه دا اوس چې ما کوم تعریف وکړو. کلی دی ته وایي چې عقل پکې تکثر جایز ګڼي. یا په خارج کې تکثر وي او کني نه په دې کې کلی تکثر ولې جایز ګڼي؟ لکه قاطع د تکثر پکې نه دی موجود چې تشخص دی. او په جزئي کې تکثر جایز نه ګڼي. ولې؟ لکه چې قاطع د تکثر او معنی د تکثر د تجوید د تکثر تشخص دی پکې موجود. یعنی حاصل له خبرې دا شو چې په کلی کې افراد کثیره په خارج کې نه دي ضروري. تجویز عقلی دی. په جزئي کې عدم د تجویز عقلی دی. دا نه ده ضروري چې کلی د په خارج کې افراد چې عقل ولا تکثر د افراد جایز ګڼي بیا ولا افراد په خارج کې وي او کني په کلی. او دا تعریف ذکر کړل چې په کلی کې دا نه ده ضروري چې دلته د افراد کثیره په خارج کې لري په صادق اجازه لري نه کدا شي. خو ډېر کلیات په تعریف د کلی نه وځي او په جزئي کې به داخل شي. نو تعریف د کلی به جامع نشي او تعریف د جزئي به معنی نشي. ډېر کلیات په تعریف د کلی نه وځي په جزئي کې به داخل شي. لکه دلته خیمه چې به کلیات یو فرد به هم په خارج کې
هغې ته دا منطقیان بیا کلیات فرضیه وایي یا په فرض د عقل سره کلیات په خارج کې یو فرض هم نه لري ځکه په خارج کې افراد راتل په دلایلو سره باطل لکه لا شی لا ممکن لا موجود دا مفهومات معرّه عن التشخص دي نو عقل د دې صدق په کثیر جایز ګڼي خو په خارج کې یو فرض هم نه لري لکه په خارج کې چې څومره افراد موجود دي د دې نقایضو اغستې دي په خارج کې خو موجود زید عمر بکر ګټې لوټې وغیره دي هغې خو لا شی نه دی صادق هغې خو شی صادق دی شی نقیض د لا شی دی بل دا څومره افراد چې په خارج کې موجود دي هغې منې خو لا ممکن نه دی صادق په هغې خو ممکنون صادق دی ممکن په افراد لا موجود څومره افراد چې په خارج کې موجود دي نو په هغې خو موجودون صادق دی په هغې خو لا موجود اوس نشي صادق کېدی لکه که په دغه افرادو باندې لا شی لا ممکن لا موجود هم صادق شي او شی ممکنه موجود هم صادق شي اجتماع هم نه کېږي نو دا دي کلیات افراد په خارج کې باطل دي دا ولې دوی کې تجویز عقلي شته عقل د دې تکثر جایز ګڼي اقلیم دې ته وایي چې عقل تکثر جایز ګڼي نو مدار د تجویز د تکثر کلیت په کلي کې مدار د کلیت تجویز د تکثر دی تجویز د تکثر شته او مدار د تجویز د تکثر څه دی عدم د تشخص وجود د افرادو په خارج کې بالفعل نه دی نو دا په تعریف د کلي کې داخل شو بعضې داسې کلیات دي چې په خارج کې یو فرد هم نه لري لکه دا مثال ما تاسو ته او بعضې داسې دي چې په خارج کې موجود دي خو موجود یو فرد دي سره د امکان د بل نه او بعضې داسې چې موجود یو فرد دي سره د امتناع د بل نه وجود د افراد په خارج کې ممتنع بعض داسې دي چې وجود د افراد په خارج کې ممتنع دا کلیات فرضیه دي خارج کې افراد ممتنع دي نشته خو تجوید عقلي دی پکې ځکه ورته کلیات بعضې داسې دي چې وجود د افراد په خارج کې ممکن وي ممکن الوجود وي خو موجود نه وي هغې ته بیا کلیات معدومه وایي ممکن الوجود غیر الموجود لکه دوی عنقاد د عنقاد تعریف کوي او مفهوم کلی دی طائر طویل العنق یرفع الصبیان وایي دا د حنظله علیه السلام په زمانه کې موجود واړه به یې خواړه طائرو کله په سر به ناست ترې نظر لرې لرې کلو کې به واړه لیده چې وړوکی به د کوره راووت ده به ولیده را به پانجو به یې وناسه د غره سر ته به یې وخېږي اوبه یې ټاکه وسروله مازده به یې ترې وخوړ نور به ترې ډېر واړه یې تباه کړ نو حنظله علیه السلام ته خلکو وویل چې د دې طایر نه خو موږ ډېر تنګ یو هغه ورته خیرې وکړې نو وایروکه شو معدوم شو اوس ازلن ابدن معدوم دی نو دا ممکن الوجود دی خو غیر الموجود دی دته هم دوی کلي وایي ځکه چې مفهوم معرّه عن التشخص دی طائر طویل العنق یرفع الصبیان مفهوم کلي معرّه عن التشخص دی خو په خارج کې یو فرد هم نه لري ممکن الوجود غیر الموجود دی امکان د وجود شته خو اوس موجودېږي نه لکه خیرې ورته شي نو دلته افراد په خارج کې ممکن الوجود غیر الموجود دی او دی کلي تجویز عقلي په دې کې هم موجود دی که بعضې داسې کلي چې ممکن الوجود او موجود موجود په خارج کې یو فرد دي سره د امکان د بل نه لکه شمس د شمس مفهوم کلي دی معرّه عن التشخص شمس څه تعریف دی مفهوم یې څه دی کوكب مضیء نهاري یو کوکب دی مضیء چې سپین دی نهاري د ورځې راخېږي کوكب مضیء نهاري دا مفهوم کلي معرّه عن التشخص دی مفهوم کلي دی عقل جایز ګڼي څه د افراد کثیره وي په خارج کې خو شته نه موجود په خارج کې یو فرد دی
سره د امکان د بل یو فرد په خارج کې موږ لیدل بل لا نه دی پیدا شي امکان د وجود شته که پیدا شي ته امتناع نشته په یو فرد کې څوک کلي کېږي دا یو فرد دی خو دی پرې کلي دی نو جزي خو هم یو فرد لري ورته بیا جزي ولې وایي ځکه هغه کې معنی د تکثر موجود دی عقل تکثر جایز نه ګڼي او د عقل تکثر جایز ګڼي ځکه تشخص پکې نشته یو کله دا کلی ممکن الوجود او موجود یو فرد سره د امکان د بل به ممکن الوجودي او موجود به یو فرد خو سره د امتناع د بل نه وي لکه دوی واجب یادوي د واجب مفهوم کلی دی مهران تشخص د واجب څه مفهوم دی واجب وایي ضروري الوجود واجب څه ته وایي واضح وضع کړل د لپاره د ضروري الوجود چې کوم شی ضروري الوجود دا ضروري الوجود مفهوم مهران تشخص دی عقل جایز ګڼي چې ضروري الوجود لره واجب لره د ډېر افراد په خارج کې دی په صادق دا هغه ممکن الوجود دی په خارج کې او موجود هم دی یو فرد موجود دی خو سره د امتناع د بل فرد وجود ممتنع دی په دلیل خو مدار د کلیت خو تجویز د تکثر دی که نه خو په ده کې موجود دی که هغه امتناع د افرادو کثیره او د یو فرد په خارج کې شته خو سره د امتناع د بل نه دی دا بل چې ممتنع دی دا په دلیل سره ممتنع دی دلایل له دې اعتبار نه ورکوي یا به ممکن الوجود یا موجود وي او موجود به ډېر افراد وي چې ډېر افراد وي نو یا به ډېر افراد متناهي وي یا به غیر متناهي وي که ډېر یا متناهي لکه دوی وایي کواکب سبعة سیارة دا کواکب سبعة سیارة دا یو مفهوم کلي مهره عن التشخص دی عقل د ده صدق په کثیرینو جایز ګڼي افراد کثیره ولر په خارج کې شته خو محصور دي لکه دا اوس ستوري چې دي دا په اسمان کې سیاره دي او نور غیر سیاره دي او نور ګرځي نه تک نه کوي په اسمان کې مرکوز دي یا به موجود په خارج کې کثیری ممکن الوجود به موجود به کثیر او کثیر غیر متناهی وي لکه انسان مفهوم مهره عن التشخص ته عقل د صدق په کثیرینو جایز ګڼي په خارج کې افراد کثیره لري او افراد کثیره په خارج کې غیر متناهی دي په معنا د لا تقف نو لنډه دا شوه چې مدار د کلیت ته کلي تجویز د تکثر ذهني دي په مفهوم کې او مدار د جزئیت عدم تجویز د تکثر دی او عدم تجویز د تکثر چې راځي دا د معنی نه راځي تشخص په مفهوم کې تشخص او تجویز د تکثر راځي د عدم تشخص خو د کلی لپاره وجود د افراد په خارج کې نه دی ضروري ولې که مدار د کلیت د کلي وجود د افراد شي په خارج کې تجویز عقلی دی که افراد کثیره په خارج کې نه دي بعضې خلک د کلي تعریف داسې کوي چې صادقون علی کثیرین جزي دې ته و چې لا یکون صادقا دغه تعریفات ناقص دي لکه چې د تعریف د کلي نه بیا ډېر کلیات دي چې هغه افراد په خارج کې یا د سره نه لري یا که لري متکثر نه لکه کلیات فرضیه چې ورته دوی وایي لا شی لا ممکن لا موجود دا په خارج کې یو فرد هم نه لري او انکا ممکن الوجود غیر الموجود دی دیم یو فرد په خارج کې نه لري او بعضې په خارج کې افراد لري خو کثیره نه لري یو لري منحصر فی فردن ورته بیا وایي لکه شمس شو واجب شو نو دا به ټول د تعریف د کلي نه وځي په جزي کې به داخل شي نو تعریف د کلي به جامع نه شي تعریف د جزي به معنی نه شي نو ځکه دوی وایي چې مدار د کلیت تجویز د تکثر دی وجود د افراد په خارج کې متکثر نه دی او مدار د جزئیت عدم تجویز د تکثر بس دا کلی چې په اعتبار د افرادو سره په خارج کې واخلي دي کې اقسام دي وجود د افرادو په خارج کې افراد متکثره او په کلی کې نه ده ضروري کله شرات شي کني نه دي تجویز عقلی دي دا کلی چې په اعتبار د افرادو خارجي او سره والي بیا یو څو اقسام لري هغه تقسیم په دې فصل کې کوي فصل الکلی اقسام کلی په یو څو قسمه ده
احدها ما يمتنع وجود افراده في الخارج، یو هغه دی چې ممتنع وجود د افراد د په خارج کې کلی او وجود د افراد په خارج کې ممتنع نه مدار د کلیت بیا سره تجویز د تکسر دی. عقل تکسر جایز ګڼي خو په خارج کې افراد کثیره ولا باطلي په دلیل او څنګه کلی په اعتبار د افراد خارجیو سره یو ممتنع الوجود فی الخارج کلا شیء ولا ممکن ولا موجود، لکه لا شیء لا ممکن لا موجود. خو تاسو تماوي دا مفهومات معرّه عن التشخص دي، نو عقل جایز ګڼي چې د دلیل کثیر خو په خارج کې افراد راتلل بیا باطل دي په دلیل سره. ځکه څومره افراد چې په خارج کې موجود دي د دې نقایض اخیستي دي، نو که دوی هم صادق شي نو اجتماع هم نه کېږي. وثاني دویم قسم د کلي په اعتبار د افرادو خارجي او سره ما يمكن افراده چې افراد په خارج کې ممکن ولم توجد موجود شي نه، یعنی هغه ته کلي ممکن الوجود في الخارج او غیر الموجود وي. ممکن الوجود موجود نه، ممکن الوجود سمع که افراد په خارج کې موجود شي نو څه محال ته نه لازمي ممکن دي ته وي، خو لکن موجود شي نه دي. کل عنقاء لك عنقاش دا عنقاء مفهوم معرّه عن التشخص ته عقل د تکسر فی الخارج جایز ګڼي کولی دي. خو چې افراد چې په خارج کې موږ وګورو نو ممکن الوجود دی، امکان د وجود شته خو لا موجود شي نه دي. ممکن الوجود ولې دي ځکه ممکن دی ته چې د فرض نه محال نه لازمي، نو که د افراد په خارج کې موجود شي ته محال ته نه مرتب کېږي، لیکن موجود شي نه دي ځکه د تخیري شي د نوارو کشي افراد په خارج کې اوس نشي موجود دي. دې ته کلي ممکن الوجود غیر الموجود وي. یا لکه وجبل من الیاقوت، لکه غر د یاقوت، دا جبل من الیاقوت غر د یاقوت ممکن الوجود دی، لیکن تر اوسه چا نه دی موندلی. دا ممکن الوجود او موجود هم دی، داسې مثال کې دا شوی دی. جبل د یاقوت دا عقل جایز ګڼي صدق د په کثیرینو چې جبل الیاقوت ته په خارج کې ډېر جبلونه یا د یاقوت دي. دا ممکن الوجود غیر الموجود مثال خول له خدا موجود شوی دی. یاقوت د غرونو پخوا به چا نه موندلي، اوس خلکو موندلي په تجربه. وثالثها ما امکن افراده، دریم هغه دی چې افراد ممکني ولم توجد من افراده الا فرد واحد. ممکن الوجود یا موجود هم خو موجود یو فردي سره د امکان د بل ممکن کشمس لکه شمس. شمس په اعتبار د مفهوم سره کلی دی ځکه مفهوم معرّه عن التشخص دی. شمس مفهوم سره کوكب مضيء نهاري، عقل جایز ګڼي صدق د په کثیرین چې دلل افراد کثیرې او موجود په خارج کې د یو فرد دی سره د امکان د بل نه قبل پیدا دي شي خو لا تر اوسه نه دی پیدا شي. دې ته کلی منحصر فی فرد نه وي. یا لکه واجب تعالی شو، دا مفهوم معرّه عن التشخص دی. واجب څه معنا ده؟ ضروري الوجود. مفهوم معرّه عن التشخص دی عقل جایز ګڼي صدق د واجب په کثیر چې دی واجب لري. مفهوم ضروري الوجود دی د خارج کې ډېر افراد دي لري په صادق، لیکن موجود په خارج کې یو فرد دی سره د امتناع د بل نه بل فرد ممتنع دی په دلیل سره. ځکه بیا تعدد د الهه ورځي، تعدد د وجبه او باطل په دلایل سره. ورابعها څلورم قسم د کلي ما هغه دی وجدت له افراد کثیره چې ممکن الوجود هم او موجود هم افراد موجودی او افراد موجوده کثیره، دا کثیر یو متناهی او بل غیر متناهی. متناهی دا چې په عدد معین ولای کل کواکب سبعة سیاره، لکه کواکب سیاره ودي فإنها سبع. کوم دی و اداري خان هغه و الشمس
شمس کوكب دی په اسمان کې ګرځي سیر کوي والقمر 2 والمریخ 3 والزهرة زهرة 4 والزحل 5 وعطارد 6 والمشتري لا كواكب 7 سيارة فخبر ولا سيدي دا كوكب 7 سيارة لا مفهوم عن التشخص دي عقل جايز غني صدق صدق كثيرين په خارج کې افراد کثیره شته نو دا ممکن الوجود او موجود دي او موجود افراد کثیره دي خو په کثیره کې متناهي دي په وو کې ولاړ دي کوي او غیر متناهين یا بوله موجود افراد غیر متناهي ممکن الوجود او موجود وي او موجود کې به افراد کثیره موجود خو کثیر غیر متناهي وي په معنا د لا تکف عند حد یو حد بنی ولاړ لکه افراد د انسان مفهوم عران التشخص د کلی دی عقل صدق په کثیرین جایز ګڼي په خارج کې افراد کثیره ممکن الوجود دی موجود دی موجود کې کثیر متناهي غیر متناهي په معنا د لا تکف عند یو غیر متناهي په معنا د موجود بالفعل هغه ناروا دي انسان ټول افراد موجود یو ځل نه موجودی که خو چې څومره موجود شي هغه کېږي نور را پیدا کېږي په یو حد نه دي ولاړ غیر متناهي په معنا د لا تقف عند حد چې څومره پیدا شي هغه روک شي د هغې په ځای نور پیدا شي یا لکه فرض شو یا لکه غنم شو یا ټول دقسې افراد غیر متناهي په خارج کې موجود نو کلی په اعتبار د افراد خارجي او سره دا اقسام لري خا د کلی د وجود د پر افراد خارجي ضروري نه دي خا تجویز تکثر ده خو په اعتبار د افراد خارجي او سره چواله په دې اقسام سره څو اقسام یو ممتن الوجود فی الخارج بل ممکن الوجود ممتن الوجود فی الخارج لکه کلیات فرضیه و طویله شیء لا ممکن لا موجود دا ممتن الوجود دی وجود د افراد په خارج کې باطل له کلیت مدار په تجویز ذهنی دی ممکن الوجود غیر الموجود لکه عنقا او جبل من الياقوت دا چې مثال خو دا خو موجود دی یو فرد موجودی خلق د یاقوت غرونه مومي ومخکې به چې تنوع موندلی شي نو غیر الموجود ممکن الوجود غیر الموجود دی انګریزان خو دومره د یاقوت جبل معلومې کړي درېیم هغه دی چې ممکن الوجودي موجودي خو موجود یو فردي سره د امتناع د بل لکه شمس دې ته بیا کلي منحصر فی فرد یو درېیم هغه ممکن الوجود او موجود یو فرد سره د امتناع د بل لکه واجب شو دا دواړه قسمین د کلي منحصر فی فرد او څلورم قسم هغه چې افراد موجودي ممکن الوجود یا موجود افراد کثیره متناهیه او پنځم قسم چې افراد کثیره غیر متناهیه دا پنځه قسم افراد کثیره متناهیه لکه کواکب 7 سیاره شو یاد کړه کواکب 7 سیاره کوم دی یو شمس دی یو قمر دی دا افراد کواکب 7 شمس او قمر او مریخ او زهره زحل عطارد مشتری او بل موجود ممکن الوجود موجود کثیر غیر متناهی كالافراد الانسان والفرس والغنم وقد ورد على تعریف الکلی واردی په تعریف د کلی او د جزئی باندې سوال یو سوال اصلا سوال دی کلی دی ته وایي چې عقل جایز ګڼي صدق ته په کثیرین او جزئی دی ته وایي چې عقل جایز نه ګڼي صدق ته په کثیرین یو معترض اعتراض کوي چې تعریف د کلی دی معنی نشو دخول لګا داخل شو پکې جزئیات ډېر څیزونه دي چې هغه دي جزئیات او تعریف د جزئی نه واته کلی کې داخل شنه تعریف د کلی جامع نشو معنی نشو تعریف د جزئی جامع نشو
او په تعریفات کې لابودي دي جمعیت المعنی نه کلی ته څه ته وایي چې عقل جایز ګڼي صدق ده په کثیرینو یعنې دی په کثیرینو صادقي جزي دې ته وایي چې عقل جایز نه ګڼي صدق ده په کثیرینو چې په کثیرینو نه صادقي نو صورت حاصلات بیزی معینین کوم یو صورت و دې کې د تمخ کې قانون خیمه د اعتراض د ورود لپاره کوم صورت چې سړی د جزي نه وایي صورت هغه مفهوم ته وایي چې د شي نهوالې په ذهن کې حاصل دغه صورت ماخوذه چې د جزي نه د کوم صورت واغستلو صورت ماخوذه من الجزي به جزي وي اکو صورت ماخوذه من الکلي نه به کلي دا هغه قانون دی صورت ماخوذه من الجزي جزي وي او صورت ماخوذه من الکلي کلي صورت وایي ما حصل فی العقل ته د زید جزي دی د ده نه چې ته کوم صورت راوالي په ذهن کې حاصل کړي هغه جزي وي د زید صورت سره حیوان ناطق سره د تشخص خپل دا صورت ماخوذه من الجزي دی دا جزي دی عقل د صدق په کثیرین جایز نه ګڼي او دریم صورت ماخوذه من الکلی یا به کلی لکه د انسان صورت سره هغه معنا موزون له تشخص پکې نشته هغه حیوان ناطق دی د انسان نه واغستی شو مفهوم اران تشخص دی د کلی نه اغستی شي دقه به کلی عقل به جایز ګڼي صدق ده په کثیرین صورت ماخوذه من الجزي جزي وي دا قانون دی صورت ماخوذه من الکلی کلی اوس څوک اعتراض کوي چې کلی ته دې ته وایي چې صادقېږي په کثیرینو عقل جایز ګڼي صدق ده په کثیرینو او جزي دې ته وایي چې عقل جایز نه ګڼي صدق ده په کثیرینو نو دا تعریف د کلی دا شو چې ما یجوز العقل صدق على کثیرین او جزي سره ما لا یجوز العقل صدق على کثیرین لکه دا دیم تعریف چې دغه دې کې کړی دا د سلم تعریف نو بنا په دې تعریف د کلی معنی نشو د دخول لغیر نه او ډېر فیضیات پکې داخل شو لکه صورت حاصله د بیزي معینې نه صورت حاصله د بیزي معینې نه څه ته وایي یو هګۍ راوالې معینه هګۍ دغه ځای کې پرته وي لس هګۍ دي یو سړي دلته کې پټې کړي دي مثلا څادر د لاندې پټې کړي دي یو هګۍ ترې راواغسته نورې پټې پرتې دي هغه هګۍ دلته کېښوده تا ورته وکاته لکه بیزي معینې نه دا صورت په ذهن کې حاصل خو هغه سپین صورت دی که نه حواس ته راغی عقل ادراک وکړو غونډ منډ سپین دغه صورت حاصله د بیزي معینې نه معینه بیزه څنګه د اشارت حسي ورته کېږي چې دا کوي د هغه لسونه مې راغستې ده چې د لس لاندې پټې پرتې وي په څادر کې ومې ترې راواخېسته دلته مې کېښه تا ورته وکاته ستا ذهن د دې نه یو صورت واغست چې هغه خط کې معین دی سپین دی ګرد دی ذهن ته لاړ خبره پوه شو دا هغه صورت ماخوذه من الجزي دی ځکه د بیزي معینې هغه شعر اشاره جزي ورته کېږي دغه هغه صورت ماخوذه من الجزي دی دا قانون دی چې صورت ماخوذه من الجزي دا دی جزي